سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله خالقنا العلي العظيم. درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاقر ذي قال الله جل جلاله عم نواله فقرآن عظيم فاكر يوداس بحث يوداس واقعا يوداس طريقت ومشترى شيء يوداس اللارة يوداس سنت دا بحث دا مجلس اختتامي آخری مجلس پس څنګه د خدای د په مابین کې سره چې هغه نن به ذکر کو اختر به څنګه کو دا اختر مونږ به څنګه کو دا وسه وژغېږو څو جمعې دا واقعه شروع وله. ابراهیم علیه السلام دوی بیبیانې ولې دوه ودونه کړي د مصر کور ودانې نوم یې و بیبي هاجره د بلې کور ودانې نوم وله بیبي سایره. الله امر ورته وکړی ویلې ته به داسې چم کوې چې دغه بیبي هاجره به له دغه ځایه کډه کوې له دې ځای به بیا ته د اسمان په سر کې لرې وطنونه دي دشتو بیابان دي غرونه دي یو شی نشته پر هغه مځکه شپو په شپو مزل به کوې دغه مینه او دغه خپل زوی دا به ته پاته کوې. بیا دوم دغه امر ورته وکړي الله ورته ویلې جنازې به بیا ورته پاتېږي به نه. ابراهیم علیه السلام وویل چې خدای ستا امر دی ته په خپل امر کې بېشکه ښه پوهېږې زه به ستا کار ده به دا کار کوم ستا ماته امر کړی. بیبي هاجره اسماعیل علیه السلام په سپینه ږیره باندې په سلو کلو عمر باندې چې الله جل جلاله چاته خدای به چاته زوی ورکړي بیا په اوو کلو باندې د اکشنۍ له دغه سپین ږیري پلاره څوک جلا کوي نو څه حال وي. بیا خپله مېرمنه چې له ځانه جلا کوي وجلا کړی وای خو په یو ښار کې وای په یو بازار کې وای په یو کلي کې وای خلک وو کور و زندګي وه ابادي به وه رالو د مکې مکرمې و مځکې ته ځان ورسو. صفا مروه د سایه په مابینځ کې صفا دا صفا شوه مروه شوه دوه غونډۍ د یوه نوم صفا ده د بلې غونډۍ نوم مروه ده. دا سپینې سپیلۍ دي دا دوی سپینې سپیلۍ دي الله دې به ټول ته دیدار نصیب کړي. د دغو دوو سپینې سپیلۍ په مابینځ کې وعدې وه په دغه بیبي هاجرې پر دغه ځای پاتې کړه. الله امر ته ویلې بس دلته کښېنه دلته بیبي هاجره اسماعیل علیه السلام هلته پاتې کړ. ابراهیم علیه السلام روان شو د بیبي هاجرې پسې ورغږ کړي چې سړی چېرې روان یې. ابراهیم علیه السلام غږ نه کړ بیا یې پسې ورغږ کړ چېرې روان یې سړی چې موږ د چا نه پرېښو په دا غرونو کې په دا ریتونو کې په دا دشتو بیابان کې په دا کښنۍ ماشوم د چا نه پرېښو زه د چا نه پرېښو ته له موږ روان یې. په دغه وخت چې غږ یې پسې ورو کړی نو بیا دا خبره ورته وکړه سړی چېرې روان یې وطن د خدای امر څه دی. ابراهیم علیه السلام د زړه په ډک هغو کې ورته ویل چې بلکل ما د خدای امر کړی. ابراهیم علیه السلام لاړې ځینې چې لاړې بېرته په حالت ته بیا ډېر
وخت تیر شولی غټه واقع وخت کم دی بیرته ابراهیم علیه السلام چې هغه خپلې بیبي ته لاړې سیارې ته لاړې شام فلسطین ته الله امر ورته وکړ یوه شپه په خوب کې ورته ویل قرباني وکړه حلال وکړه ذبح وکړه قرباني وکړه وینه ته وکړه ابراهیم علیه السلام په روایت کې راځي زر اوښانې حلال په دا بل ماښام بیا الله ورته ویلې بیا قرباني وکړه زه ورته ته ولې قرباني نه کوې ابراهیم علیه السلام بیا زر اوښان حلال کړه روایت کې راځي په درېیم ماښام الله امر ورته ویلې الله امر ورته وکړی و قرباني وکړه په قرباني کې ما ته اوښانو پسونو دا بلیانې مه راغله لاړ څه هغه نازولې کښېنی چې تا په دشت بیابان په غرو کې هغه ما ته را حلال کړی ابراهیم علیه السلام بیرته سفر وکړي راغلی د مکې مکرمې اسماعیل علیه السلام مور ته ویلې اسماعیل مور ته ولې اسماعیل تیار کا کپړې واغونده ښایسته یې که د الله زما د دوست مېلمستیا ته به یم زما د یار مېلمستیا ته به یم خو رښتیا ورته ویلې ابراهیم خلیل الله وی د الله دوست و د الله دوست امر ورته شوی اسماعیل علیه السلام صفا شو غسل ترکت برابر شو شی جامې واغوستلې دلته چې اسماعیل علیه السلام د کور راووتی شیطان د انسان په شکل کې جوړ شو ورته راغی او دغه ته ویلې بیبي حجرې ته ته څنګه مور یې ته څنګه مور یې ستا زوی و علی یدا ته بیایي ته څنګه مور یې چې په خپل زوی زړه نه سوځی بیبي حجرې ورته ویلې ایا تا داسې پلار لیدلی دی چې دننه زوی ورکړی شیطان ورته ویل د الله امر ورته شوی بیبي حجرې د اسماعیل علیه السلام مور ورته ویل بیا د الله امر شوی دی ابراهیم پوهېږي د الله امر پوهېږي اسماعیل پوهېږي ما وربخښلی د الله امر ما پر ځای کړی په دې کې علما کرام دا په هر نقطه په نقطه کې یوه مسله علما کرام راباسي او معاشرت په دې کې یو بل خاص نقطه ده دا به ذکر کوو زموږ په معاشره کې دا ډېره ده دا د بېبختۍ نقطه ده دا په مشک کې زیاته ده په مشک کې پلار نیکه عزیز و قریب خصوصا مور و خور کورودانه بچی و بچی خور لور دا چې د دنیا رخصت سي که په سپینه ژیرې که په سپینه سر یې که مصر یې که کس یې بس بیا ورته زاړي ورته سړی نسته د الله امر دی چې دا به راځي بس وخت یې پوره دی ته د خدای په دا شکر ادا کړه چې دغه انسان ته الله جل په خپل کور د اسلام په دایره کې دننه ستا ایمان ستا یقین چې د انسان په ایمان کې له دنیا تللی بس ختم دا شی به نسته بیا اسماعیل علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام تر ګوتې نیولې دا رقم بیایي بویې د مینا و مقام ته اولا علما کرام فرمایي وایي دا شیطانان سلس چیرې ولاړ دلته روان دلته اسماعیل علیه السلام ته دغه سړی بېرته ورته دا شیطان ورته ویلې ول تا چیرې روان یې ول د پلار یار مې دی دغه مړی کړی مړی ته روان مېلمستیا ته وایي ورته دا معلومه نه ده ستا پلار راغلی اسماعیل علیه السلام ورته ویلې ول چغه لعنت تا داسې پلار دله چې زوی ولرې حلالې دي د الله امر ورته شوی دی چې دا خپل زوی قربان کا اسماعیل علیه السلام د پلار ګوته ټینګ کول بابا ما ته چیرې ځو ابراهیم علیه السلام ورته ویلې ول د الله امر دی تا به زه قرباني کوم اسماعیل علیه السلام ورته ویل بابا زر کوه چې د الله امر پر ځای کوم او ته دا زر کوه د الله امر پر ځای که په دا کې یو بل امر دی ما ورته ویل او نقطه د علماء مسلمانانو علماء کرام فرمایي چې مسلمانانو ته الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام په دغه احادیث کې چې جبرائیل امین ورته راغی چې من اسلام و من احسان و غټ حدیث د جبرائیل حدیث ورته وایي په دا کې 5 نقطې د اسلام کې نقطې مونځ کلمه روزه زکات حج او احسان اخلاق شفقت و مهرباني لزوم ځان ساتل له خدای له قهر له غضب ځان ساتل دا ټول شان په دغه شي کې راوړي دا د الله امر دی دا د الله امر دی وما تا ته الله امر کوي دا کار وکړه اقم الصلاه ایتاء زکات او صوم رمضان
والحج بيت من استطاع اليه سبيلا. نور راځي احسان ومن احسان ټول امور دي امور الایمان دا غټ حدیث غټ باب راځي په علماء کرام د دې کې بحث وکړي. دا ټول مسلمانانو ته دې شي امر شوی، امر کې لږ تاخير کول لږ ځنډېدل کول مسلمانانو د ایمان کمزوري ده. د امر ایمان په امر کې د امر انکار کول چې دا کار نه کوم، دا نه منم، موز نه منم، روزه نه منم، حج نه منم، کلمه نه منم، دا نه منم، د امور انکار کول دا انسان له ایمان خلاصي. او موږ هغه کارونه کوو یا د امور انکار کوو یا په امور کې تاخیر کوو، ځنډوالي کوو، او زموږ به دا تاوان یا به ایمانونه کمزوري یا به ورسو بیا چې د دنیا تللو ایمان مونږ نه دغه مردار خوله به دغه مردار بدن به د دنیا ورسو د الله حضور ته پیش. مسلمانانو د الله امور ډېر خیال سره اسماعیل علیه السلام چې بیا ویل الله امر زکو چې ځنډوالي پکې نشته. دغه ټوزه واقع لاړو شاته سټیم اسماعیل علیه السلام دغه خبره ته کولو شیطان دغه ته ولاړ دی بابا شیطان دغه ولاړ دی ما ته وایي او دې تابع لري. ابراهیم علیه السلام ورته ویل واخه اور ډبرې واخله شیطان په دغه ځای پسې ویوسته. نن حاجان صاحبان چې کوم ناکار کې دا ها ابراهیمي سنت ته چې کوم یو معتاد کو بیا له دې چې لاړو بیا یې چاړه راخسو پل یې تېره کړه یو وارې تکبیر پر وویلې کشکه نه کېدی ابراهیم علیه السلام خپل زور پل پر وکښلی هېڅ قرباني یو شی پرې کول نه کوي شی نه کوي. مسلمانانو دته غوښ شی دی د یار او د سکم څوک یار دی د دوه یارانو په مابینځ کې د دوه یارانو په مابینځ کې علما کرام دته عشق په باب کې وایي و د دوه یارانو په مابینځ کې یو څوک فساو سي بیا که د هغه مد مقابل دوه نور سره فساو سي هغه دوه بیا ډېر کوشش کوي چې زه کامیاب سم یا زه کامیاب سم. الله امر کړی دی چې زوی حلال کړه. الله دوستي کړی ابراهیم علیه السلام د الله امر ته سوی دی پر ځای کې خپل زوی قرباني کوي. ابراهیم خلیل الله دی دواړه یاران دي الله هم یار دی دی یار. اوس په مابینځ کې قرباني الله امر کړی چې دا غاړې د پریس ابراهیم څه غواړي ابراهیم علیه السلام دغه غواړي چې زما ته خپل یار امر کړی چې دا غاړې پرې کړه زما دا غواړم چړې ته بیا الله امر کړی دی چې مه پرې کوه. نو ابراهیم علیه السلام خوش کوه چړې ته ونه پرې کوي بیا په ډبره تیز بیا زله کش کړی چړې ګفت وکړي علما کرام فرمایي ژغ ورته وسولې و تا ته الله یوازې په خوب کې ویل چې زوی قربان کا و ما ته الله منټ په منټ لس مرتې مه یې پرې کوه. د دوه یارانو په مابینځ کې دوه شیانه سره راغلل دلته الله جل جنت څخه موږ راوستئ قرباني سولئ دا د نور مسلمانانو پر موږ باندې واجب سي. اوس قرباني اوس په مسلې باندې باسه وخت کم قرباني نه څه واجب سو. پیغمبر علیه السلام سلام کې ځکه هجرت وکړه مهاجر سره راغلی و مدینه لا هغه بعد چې څومره وختونه د په مدینه کې تیر کړ یو اختر داسې نه دی تیر کړی چې د قرباني نه ده کړې. د پیغمبر علیه السلام په کور کې چی شوه یو شی نو مال اسباب نو څوک خدای فتح ورکړی باد کړی باچا سو خدای دې درغت راوست. دوم قرباني دا پر چا واجب علماء کرام به دې کې ډېر تفصیل وکړي. اول دا دی چې هغه انسانان چې هغه په کور کې دومره سره زر لري چې اونیمې تولی شي یا هغه مسلمانان چې هغه په کور کې سپینه زر لري چې هغه دوه پنځوس نیمې تولی شي. بیا علماء کرام فرمایي وایي سره زر او سپینه زر زموږ د معاشرې ورک شول. اوس چې شته اوس دا ټیم پیسه ده کرنسي ده څومره وي دا به یعنې 1,340,000 850 روپۍ 300 روپۍ دا به پر مسلمان سره چې وي هغه انسان. اوس مسلمانانو باندې چې اختر قرباني کېږي ها علما کرام فرمایي وایي چې کوم چا باندې چې صدقة الفطر یعنې سرسایه ورباندې واجب ورباندې فرض هغه انسانانو باندې قرباني واجب. څنګه هر چا باندې داسې ضرورت شی که هغه آباد وي که که نه وي که هغه ګټه کوي که نه وي چې هغه د ضرورت تر شي زیاتېږي پر هغه انسان باندې قرباني واجب.
یو انسان د یو مکان په علاوه دو مکان لري. یو مکان کې د ضرورت پوره دی، که څومره نه په خپل مکان کې بل څوک اړول هغه مکان باندې یو مکان وشي پر ده باندې قرباني وکړه. د روپۍ لري که نه دی؟ یوه مځکه د ده اباده ده که نه ده؟ مځکه دې شته که دې اباده ده که دې نه ده؟ چې ستا څومره ضرورت په مځکه پرې کېږي په شل ایکړه 10 نور زیاتې شوه 10 ایکړه زیاتې شوله هغه په هغه وجه څخه پر تا باندې اختر واجب. مال دغه رقم د یو موټرسایکل پر ځای 2 د موټر بلا ضرورته هغه شی چې ستا کې د سوداګري نیت وي هغه لوی شي هغه غالیانې چې هغه تا په کور کې ایښي ستا د ضرورت تر غالیانو زیات تا جلا ایښي د معیشت لپاره دغه شان د قیامت له وجې پر تا باندې اختر واجب. اوس اختر چې پر انسان واجب شو اخی بچی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تاسې واخلئ هغه شی واخلئ چې په کوم شي کې ویشته ډېري. عایشه رضی الله تعالی عنها یو حدیث د پیغمبر سره نقل کوي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته موږ ویلې چې یا رسول الله دا اختر چیشته قرباني چیشته ورته ویلې ول دا زما د نیکه سنت دی چې موږ پر ځای کوو د ابراهیم علیه السلام سنت دی چې الله خوښ کړی موږ پر ځای کوو. بیا ورته ویلې یا رسول الله آیا دا قرباني ثواب څومره لري؟ او ثواب دومره لري چې څومره پر بدن باندې وزغلې وي هومره ثواب ده. بل روایت کې بیا بل حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څومره د حیوان جوړونه دي جوړونه بندونه څومره بندونه دي څومره وزغلې دي ویشتان دي د دو ویشتانو مطابق د حساب مطابق د دې وزغلو د بندونو حساب مطابق الله جل جلاله و دغه انسان درجات او خیر او عافیت د ژوند لري نصیب کړي. بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو قرباني کواس همیشه داسې قرباني واخلئ چې په هغه کې علت نه بیمار نه ړوند نه کوڼ نه ګوډ نه داسې خراب داسې کمزوري نه چې هغه څخه تاسې ته خوند نه درکوي. مثال ستا خیرات دی ستا د هغې غوښې ته شوق کړې بچیان لپاره لرې هغه ته تا شوق نه کړي د حلال کې او ته اوس د بل غټ هم لرې مه یې لرو دا مخ. بل مسلمانانو تر ټولو غټه مسله دا وشه اوس چې مسلمان قرباني واخیستله راوسته کور ته ګنج کې وکتل هغه کې وعیب نو چې راوسې کور ته حلالولی راغورځولی په غورځېدا کې وعیب ورته پېښ شو. اوس مو علما کرام فرمایي که چیرې انسان دومره مالدار یې وسدار یې د بلې قربانۍ وس لري وایي هغه مسلمان دی واخلي. که چیرې مسلمان مال اسباب دي دغو نه بالا نه غټ شي نور نه لري به دغه قربانۍ بسم الله الله اکبر دې پروا. که چیرې انسان آته په ګنج کې خطا سوی راکښته کې یعنې په منډۍ په اخسرو پسې کې خطا سو د بازار کې بېرته راویستلی د ده دا وس وایي چې دا شی زه بېرته ته وروستلی سم هغه شی ته واپس کولی سم د دغه په ځای بل اخیستی شي وایي دا دې واپس کړي لاړ شي هغه شی ته دا ځای واپس کړي لاړ شي هغه پر علت په ځای دې بل راواخلي. بل مسلمانانو هر هغه انسان چې هغه قرباني کړي چې الله جل قرباني ورباندې واجب کړی او اختر ورباندې واجب کړی هغه انسانان قرباني چې کوي پیغمبر علیه السلام علما کرام فرمایي شامي کې دا روایت راغلی وایي چې کوم انسان که اختر کوي په شهر کې د جمعې لمونځ ورباندې فرض وي هغه انسان به اختر د اختر له لمانځه مخته نه حلالوي. چې کوم انسان په کلي کې اوسېږي هغه انسان چې د سهار فرض لمونځ وکړي د فرض لمانځه بعد خپله قرباني حلالولی شي. که د بازار یې سړی خپله قرباني په کلي ته استولی په دیهات په کلي کې اوسېدله هغه قرباني هلته وختي حلالولی شي خپل لمانځه مخکې حلالولی شي. که د کلي والا بازار کې قرباني له چا څه حساب اچولی شي دا د هغو نه حلالېږي چې څټ یې د اختر لمونځ نیسي. بل مسلمانانو ډېر انسان پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي تاسو چې قرباني کوئ اختر یې کوئ په خپله باندې په چاړه حلالوئ په خپله تکبیرات پر وایاست. بل مسلمانانو علما کرام فرمایي وایي چې تاسو څټې خلک قرباني کوي بیا د کسابي په لاس یې حلالوئ وایي کسابي و د دواړه دا چاړه داسې نیولې بیا چې یو داسې پوس پریس کړي ورک پریس کړي بځای ته سړی لکې کسابي بیا له شي ټینګ ټینګ پر تېری یعنې په دواړه کې علما کرام فرمایي وایي دواړه به تکبیرات وایي دواړه به الله اکبر الله اکبر وایي. که یو هم نه پکې وویلی دا قرباني نه ده صحیح دا مرداد دواړه به په زوره وایي یا به یو حلالوي تکبیر وایي که دواړه حلالولي دواړه لاسونه زره پرې شو دواړه به تکبیرات وایي الله اکبر بسم الله وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسې قرباني کواس سر د قبلې خوا ته کوئ
بیا چې ملالولې ووایسته بسم الله الرحمن الرحیم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان محياي وماتي ان نسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. دا کلمات دا مقطع آیتونو کې لا شریک او بدعت دا آیتونو کې ګډوډ غواړه. بیا علماء کرام فرمایي وایي که چیرې دا آیتونه انسان نشي ویلی خالي وایي بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ولې اسماعیل علیه الصلاة والسلام باندې چاړه څنګه ټینګه کړه ابراهیم علیه السلام زور ورغله خشکه ورغله چاړه د ټینګ ټینګ ورکوله خشکه ورغله ډېر زور ورغله دی ستړی شو چاړه ورته وویل ما ته الله امر کړی ات جبرائیل امین ناره پر وکړه الله اکبر الله اکبر داسې ناره وکړه ده ته دا وویل بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر. اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې راپور شو الله اکبر ولله الحمد. نو ځکه اوس موږ تاسو ته امر شوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د عرفات ورځ راغله یعنې نن ورځ نن شپږم سبا نن اووم سبا اتم بل ورځ نم د عربستان به سبا نم یعنې بل ورځ نم پیغمبر علیه الصلاة والسلام که چیرې انسان دا روزه ونیسي د سلو کلو د یوه کال دورې ګناهو کفاره ده د یوه کال مخته ژوند د زندګي کفاره ده. الله جل جلاله ور معاف کړي یعنې یو کال شاته ګناه وي یو کال مخته ګناه وي داسې د برکت ورځ ده. که چیرې انسان دغه شپه تېره کړي د لیلة القدر له شپې سره مطابق د ثواب دا سوال. بل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څه ټیم د عرفات ورځ راغله یعنې نن ورځ شروع له سهار لمانځه څخه به تاسې الله اکبر هر مسلمان باندې فرض ده یو وارې واجب ده واجب ده په هر مسلمان باندې یو وارې به خامخا وایي که په جمع لمونځ کوي که نه کوي که په کور لمونځ کوي که په مسجد لمونځ کوي که په دشت لمونځ کوي که په بیابان لمونځ کوي نران مې په زور وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ښځې به کور کې په سوکه وایي پر ښځو واجب پر نورو باندې واجب دواړه به وایي. دا مسلمانان ورونو علما کرام فرمایي وایي څه ټیم چې د اختر لوی اختر ورځ راغله تاسې سهار وختي خپل غسلونه وکړي شل غسلونه وکړل صفا جامې واغوئ جامې چې واغوستلې بیا به هغه مسواک وایي عطر به ولګوئ مسواک ویل نور ستاسو عبادت ګړي عطر لګول نور ستاسو عبادت ښایسته کوي مزینه کوي. الله تعالی جمیل دی ښایسته دی جمال خوښي حسن خوښي ښایست خوښي په عباداتو کې هم ښایست خوښي. بیا که انسان دا ټوله شنه پرېږدي بیا یې پر یوه لاره باندې راځي چې ادغاث راکوي نو خالي به دا کلمې الله اکبر الله اکبر دا په زور یې مه وایه چې خلک په ځان خبرې کله په ځان خبرې بس سوکه سوکه وایه مه جګېږه پالتو مجلسونه پالتو کیسې مه کوه هر چا سره په نور مجلسو کې ځان مخته کړه به دا کلمې وایه راځه 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 ته ادغا پر ادغا داسې راغلې دلته په پټ خوله کښېنه بیان به وایي جمع به وکړي خطبه به وایي بس ځه رخصت. بیا چې څه ټیم ته واپسې تللی بیا به تکبیرات علما کرام فرمایي ویل بهتره خبره که چا نه ویل هېڅ حرج پکې نشته هېڅ ګناه پکې نه. بیا به دا تکبیرات به ته جاري ساتې تر اختر ته درېیمې پورې یعنې تر 14 تر مازدیګره پورې. بیا علما کرام فرمایي وایي که چیرې یو انسان قرباني د اختر له 10 دا د میاشتې 10 باندې اختر کېږي اختر اوله ورځ دومه درېیمه یعنې د میاشتې د اختر د 10 11 12 تر 12 ماښام که چیرې لمر پټ شوی هغه انسان باندې زیات اختر نه شي حلالولی او د اختر لپاره دا وخت نشته چې دا مازدیګر شوی دا نو اوس ماښام د توره شپه که توره شپه یې ملالولی که سپینه ورځ یې ملالولی که مازدیګر یې ملالولی چې وخت دغه وختونه او ریاکاري بالکل الله تعالی نه خوښوي چې کوم مسلمان دا نیت کوي زه نو خدای کوم نو به داسې به نو په کلي کې فخر کوم برځان دا الله تعالی نه خوښوي بالکل الله دا شان نه خوښوي. دا الله تعالی دا په دغه انسان باندې لعنت وایي څوک ریاکاري کوي غټه وایي کبر دا الله تعالی نه دی خوښ. او بل محترمو دوستانو هر مسلمان چې اختر یې وکړي چې جمعې اختر منځله راغی به دا مسله چې کوم مسلمان د اختر منځله راغی د اختر جمع ولاړ اوله د اختر نیت باندې ځنه خلاص لمونځ کوم د اختر 2 رکعته په شپږ تکبیرو زیادو سره خاص د تعالی مخ باندې په لور د کعبې شریفې الله اکبر سبحانك اللهم ولا اله غیرک شویل سورې بیا الله اکبر درې واره به الله اکبر وس بیا به الحمدلله وقل ولا خپل صورت به وایي بیا به رکوع سجده وس بیا چې 2 واره راپورته سورې بیا به الحمدلله وایي فاتحه قرات به وکړي د قرات بعد
رکوع څخه مخکې تللو څخه بیا به درې وارې الله اکبر لاسونو ته لوړ غوږونه نیسي بیا به دا رقم لاسونه سي رکوع ته پسټارټ دا یې لمونځ دی د هغه بعد خطبه اورېدل علما کرام فرمایي دا واجب ده در ترک ته واجب باندې انسان ګناهګاره کېږي د انسان شی باندې ناقصه کېږي شی چې ناقصه سوی هغه بیا ځته نه دی ممکن خراب دی هغه نه دی سم بل مسلمانانو چې مسلمان وایي اختر منځل هغه ته ملا نت کړي اول تکبیرات تیر شوي دی په الحمدلله په قل ولا کې شروع هېڅ خبره نه غیر دی نه دی باندې که چیرې امام له تا څخه یو رکات تر کړی دوم رکات کې تا ځان ورسولی دوم رکات اول بله ته پورته سوی جمع اوس جمع باید پورته سه اول ارڅ سبحانک اللهم ووایه بیا به الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا چې مونه وکړي بیا به داسې که چېرته ګرځې په اتحیاتو کې راغلی په اتحیاتو کې راغلی دوه رکعتونه زه تېرو هم په دوه رکعتو کې ولاړ سبحانک اللهم ووایه بیا له هغه بعد الله اکبر ووایه الحمدلله قل ولا بیا خپل رکوع سجده وکړه بیا چې راپورته شي بیا الحمدلله ووایه قل ولا ووایه بیا رکوع سجده بیا درې تکبیرات ووایه په څلورم تکبیر باندې رکوع دا ترتیب د مسلمانانو ورونو د لمانځه د اختر د لمانځه ډېر اصول خیال ساتئ خصوصا په خپله قربانۍ کې ډېر خیال ساتئ په قربانۍ کې کنجوسي مه کوئ نه فرمان نه دی واجب نو داسې په دې الله تعالی برکتونه راولي په عیال کې په ژوند زندګي کې په مال کې په جایداد کې هر انسان له پریشانۍ له بدرنګۍ له بېعزتۍ خدای ساتي په دې کې الله تعالی څومره برکت ایښی دی مسلمانانو تاسې د هغو مسلمانانو څخه حال وکړئ چې کوم مسلمان همیشه د زړه اخلاص د قرباني کوي ته دغه انسان حال وکړه ته د زړه څومره خوند اخیست چې کوم انسان یا ریا کوي یا داسې بېنیت یې کوي داسې بېمات زړه باندې کوي لکه چا چې پور باندې هغه انسانان بالکل په ګناهګاره کېږي مسلمانان ورونه په غټ زړه یې کوي په شوق یې کوي په محبت یې کوي اختر لمانځلو ولا تاسو په محبت یې وایاست خپل کورو ته چې اوس لاړاست خپله لور دی کور ودانه ده مور ده خور ده لور ده بچي دی ټول سر خلاص کړه چې ګوره نه مو رسې راغله الله اکبر مه یېروه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا کلمات یو خامخا وایاست واجب ده پر مسلمان الله جل جلاله موږ تاسو ټولو ته هدایت صراط مستقیم را نصیب مسلمانانو ورونو زموږ چې کوم حالات دی دا عبارتونه نه دي موږ یو عادت دی بس پکې روان یو عادتونه کوو مګر د خدای به دا دعا کوو چې خدای له موږ په عبادت باندې قبول ان شاء الله الرحمن که د لوی رب خوښه د اختر لمونځ به موږ په دغه ګنجې مسجد کې به پر پوباله 8 بجې کوو ان شاء الله الرحمن اختر لمونځ به په دغه ګنجې مسجد کې موږ پر پوباله 8 بجې کوو که د خدای خوښه وله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا غواړم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلص العرب العربات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المحمد اجعلنا وقت الكفر واليهود والنصارى منوا على اللهم شتت شمل الله فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر أخبارهم آمين يا رب العالمين برحمتك يا رحمة